بسم الله الرحمن الرحيم. حروف التنبيه ثلاثة ألا وأما وها. وزعت لتنبيه المخاطب لئلا يفوته شيء من الكلام، فألا وأما لا يدخلان إلا على الجملة اسمية كانت، نحو قوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون. فدي فصل کی مصنف حروف التنبيه بینوی. حروف تنبیه ټوله درې دي، یو د الا، بل د اما او بل د ها. وضعت لتنبیه المخاطب. حروف تنبیه هغه حروف دي چې د مخاطب د خبردارولو لپاره یا د مخاطب د بیدارولو لپاره وضع کړي شي، لئلا يفوته شيء من الكلام، دې لپاره چې دنه د کلام څه حصہ یا څه شی پوتی نشي. حروف تنبیه هغه حروف دي چې دې لپاره وضع شوي دي چې مخاطب بیدار کی، مخاطب ویښ کی یا مخاطب خبردار کی. حروف تنبیه هغه حروف دي چې د مخاطب د خبردار کولو لپاره وضع شوي دي یا د مخاطب د بیدارولو لپاره وضع شوي دي. لئلا يفوته شيء من الكلام، دې لپاره چې دنه د کلام څه حصہ فوت نشي. دا تعریف شوله. نو دې لپاره درې حروف ورسي، الا، اما او ها. الا او اما دا په جمله اسمیم داخليږي او په جمله فعلیم داخليږي. الا و اما په جمله اسمیم داخليږي او په جمله فعلیم داخليږي. پوښه اما او الا. فالا و امانه مصنف تفصیل بینوي دي حروف چې دا حروف په سره استعماليږي. نو الا او اما دا په جمله باندې داخليږي، که جمله اسمیه او که فعلیه وي، په دواړو باندې داخليدلی شي. پوه شئ. لکه مصنف د جمله اسمیه دوه مثالونه درکړي دي. مصنف د جمله اسمیه دوه مثالونه درکړي دي. یو دا الا انهم هم المفسدون، دځي کې الله د تنبیه لپاره ده او په جمله اسمیه باندې داخل ده، ځکه چې انهم هم المفسدون دا جمله اسمیه ده. دویم مثال د جمله اسمیه د شاعر شعر ده، اما والذي ابكى وازهك والذي امات واحيا والذي امره الامر. پوښه کبونه شوی. ترجمه د شعر څه ده؟ اما خبردار، والذي قسم ہے اس ذات کی، اب کا جو رولاتا ہے، وہ ازہکا اور جو ہنساتا ہے. پوشیں. والذی اور قسم ہے اس ذات کی، اماتا جو مارتا ہے، وہ احیا اور جو زندہ کرتا ہے. والذی امرہ الامر اور قسم ہے اس ذات کی جس کا حکم حکم ہے. پوشے پہ ترجمه ته بیا وکم. اما د کې حرف تنبیه ده، معنی دا خبردار، آگاه رهو یا سن لو، ټول معنی کولای شوی. پوښه کبونه شوی. دینه بعد کوم واو چې راغلی دا، دا واو حرف جر برای قسم ده. ٹھیک ده. اب کا ازهک امات او احیا، دا صدر افعال دي. فعل ماضی معلوم ده ښه، او د باب افعال نه دي. اب کا ازهک امات او احیا صدر څه دي؟ د باب افعال نه فعل ماضی دي. ٹھیک ده. خو سب نور فرق ده چې اب کا ناقص ده، ازهک صحیح ده، امات اجوب ده. پوښي او احیا د لفیف ده. پوښي په خبره باندې کبونه شي. ناب کا دی بوکاون مصدر نه مشتق ده. ٹھیک ده کنه. وازحک د ذح کنا، امات دی موتنا
او احیا دی حینا پوش پی مطلب د شعر سره او مطلب د شعر دادا چې موت او حیات د هغه ذات په قبضه کې دي چې هغه ژوندی ده حی او قیوم ده ٹھیک ده چې د انسانانو حالات بدلوي مطلب چې کله خندوي کله جړوي ٹھیک ده او د قیامت دین د قیامت د ریزه او د قیامت د ریزه حکمرانی د الله رب العالمین سره ده عرض د ذکر شعر سره عرض دی مصنف د شکر ویل مصنف دا شعر ویل ذکر کړو ځکه چې د ذکر مصنف دا ثابتول غوړي چې اما په جمله اسمیه باندې داخله دلی شي اما په جمله اسمیه باندې د داخله دلی شي او د ذکر اما په جمله اسمیه باندې داخله ده پوښي مال استشهاد سره اما والذي دا استشهاد د چا ما په اسم من داخل ده ٹھیک ده ترکیب اما حرف تنبیه واو برای قسم جارا الذي اسم موصول اب کا فعل دیکھ ضمیر فاعل ده فعل میں کنا معطوف نشي واو حرف تب ازها کا فعل لب معطوف شي معطوف نے مل کر دب سله شي موصول سره مل کر مجرور جار مجرور به متعلق شي اقسم فعل فری ٹھیک ہے دا معطوف نے ما جوڑا ہوئی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ قسمیہ شولا ٹھیک شولا والذی اماتا واو برای قسم الذي اسم موصول امات معطوف نه واو حرف ته پای معطوف نه مل کر دا بسیله شي موصول نسل مل کر مجرور جار مجرور متعلق شي قسم فعل پوری فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ قسمیہ شولا والذي امره الامر دا واو برای قسم حرف جر دا الذي اسم موصول امره دا مبتدا شي الامر به خبر بشي مبتدا خبر کړه د بسله شي موصول سره مل کړه د مجرور جار مجرور متعلق شي اقسمو فعل پوری جار مجرور متعلق شي اقسمو فعل پوری فعل اپنے فاعل اور متعلق سره جمله فعلیہ قسمیہ انشاء شولا پوشي شاعر نما صدا ابو الفتح حوزری ابو الفتح حوزری فعلیه یا به دا داخلي کی په فعلیه باندې طلب الا او اما په جمله فعلیه داخليږي لکه اما لا تفعلوا یا الا تضربوا ٹھیک ده وګورئ برته حروف التنبيه ثلاثه حروف التنبيه درې دي الا اما وها وزر د تنبيه المخاطب وذکر شوی دی مخاطب د تنبيه لپاره د الله يفوت شيء من الكلام چې فوت شي د نفس شی د کلام نه فعلا وأما فسألا وأما لا يدخلان إلا على جملة اسمية دا داخلي في جملة اسمية دا داخلي على الجملة الاسمية كانت كذا جملة اسمية أما ولا فعلا وأما فسألا وأما لا يدخلان ندخلي إلا على الجملة اسمية كانت مگر كذا جملة اسمية نحو قوله تعالى على إنهم هم المفسدون وقول الشاعر شعر أما والذي أبكى وازهك والذي امات واحيا والذي امره الامر او فعلیه یا په فعلیه باندې نو ما لا تفعلوا الا تضربوا والثالثها ودریم حرف په حروف تنبیه کې ها دا صرف په جمله اسمیه یا په مفرد باندې داخليږي ٹھیک ده مطلب جمله فعلیه باندې نشي داخله جمله اسمیه مثال بس شي لکه ها زید قائم او د مفرد مثال بس شي لکه هذا یا هؤلاء والثالثها تدخل على الجمله الاسميه نحو ها زید قائما والمفرد نحو هذا وهؤلاء فصل حروف النداء حروف النداء په باره کې بحث مو تقریبا کړی و په منصوباتو کې ٹھیک ده بدلته کې د کې نور بحث دومره نشته صرف دومره ده چې حروف النداء ټول 15 دي یا آیا حیا ای او حمزه مفتوحه ای د قریب دی پرسی آیا او حیا دی بعید دی پرسی او یا دی قریب او دی بعید دوړو یعنی متوسط دی پرسی ٹھیک ده کنه یا دی قریب او دی بعید او دی متوسط دی پرسی مطلب چې قریب دی پرام کله استعماليږي کله بعید دی پرا او دی متوسط دی پرام استعماليږي وقد مر احکام المنادا او منادا احکام شي تر شوی دي چې د کی ضرورت نشته
ٹھیک ده فاسم حروف الإنداء 5 يا ويا وهيا ويا الهمزة المفتوحة فأي والهمزة هو الهمزة القريب أي وهمزة دي قريب دي پردا ويا وهيا للبعيد ويا وهيا دي بعيد دي پردا ويا لهما ويا دي دوار دي پردا وللمتوسط ودي متوسط دي پردا ٹھیک ده وقد مر احکام المنادا وتحقیق سره ترشوی دي احکام دي منادا فصل حروف الإجابة 6 په دې فصل کې مصنف تاسو ته حروف ایجاب بیانوي او حروف ایجاب شپږ دي نعم بالا اجل جیر ان او ای اما نعم ته مصنف تفصیل بیانوي د هر یو ٹھیک ده او د هر یو محل ته بیانوي چې نعم به کوم ذکر سي بالا به کوم ذکر سي اجل او جیر ان او ای به کوم ذکر سي هر یو تفصیل ته بیانوي اما نعمنا ته مصنف دی حروف ایجاب تفصیل بیانوي چې کوم په کوم ذکر سي ٹھیک ده نو اما نعم پر تقدیر کلام سابق مثبتا کان او منفیا نعم د ترشوی گذشته کلام دی پخته کول د پرسین مضبوطول د پرسین ٹھیک ده یا دغه تصدیق او تاکید د پرسین پوه شئ لکه تونه چې پښتنه وکړه اجا زید تو ته چې نعم نو په دې ځکه تو دغه د کلام تصدیق وکړل ٹھیک ده نعم دا د کلام سابق د تصدیق دی پرسي یا دغه د ثابتولو دی پرسي دغه دی ثابتولو دی پرسي پوښي یا دغه د پخولو دی پرسي لکه او دا عام ده بیا دا عام ده بیا که دا کلام سابق دا مثبت وي که منفي وي کلام سابق عام ده که مثبت وي که منفي وي ٹھیک ده مثبت مثال به څه شي لکه تونه چې پښتنه وکړه اجا زید تو ته چې نعم نوس مثبت کلام و او تو دغه تصدیق وکړل پس سره پنام سره یا منفي کلام مثال به شي اما جاء زید زید نه راغلی ته ته چی نعم ٹھیک ده مطلب څه نه درغلی پوښیم نعم نه درغلی وبلا پوښي او دې تعمیم کې بیا دې کې نورم تعمیم ده چې کدا استفهام وي او که خبر وي لکه استفهام ولا مثال مدیر کړو شو دا ٹھیک ده دې کې نورم تعمیم شته ده کدا استفهام وي او که خبر وي استفهام مثال نو شولو او که خبر وي مثال به شي لکه یو کاسو قام زید زید ویلور ده ته چې نام استفهام هونه ده کنه خبر ده یو کاسو ما قام زید زید نه دی ویلور ته چې نام مطلب چې نه دی ویلور نو دا خبر ولا مثال شو نه برته وګورئ لکه خیر ده مخکې اما نام فلتقدیر کلام سابق هر چې نام د کلام سابق دی تثبیت دی پر سی ثابتولو دی پر یا دی پخت کول دی پر مثبتن کان او منفی مثبت وی کا منفی نه اجا زید قلت نام تو چې اجا زید تو ته نام و اما جاء زید قلت نام وبلا او دویم حرف په حروف ایجاب کې بالا ده بلارسی بی ایجاب مانوفی استفهامن دی پورا یعنی گذشته کلام کې چې د کوم کلام نه پیښوي دغه د ایجاب دی پررسین دغه د اثبات دی پررسین بالا درسی د کلام منفی استفهامن د اثبات دی پورا څه دی پررسین اثبات دی پورا کلام منفی استفهامن پوښی چې د کوم کلام بلارسی دی پورا چې د کوم کلام نه پی ما قبل کې استفهامن شي وي ٹھیک ده نو دغه د اثبات دی پررسي لکه د الله فرمان ده الست بربکم قالوا بلا چې زه د تاسو رب نه یم نو خلکو یې بلا ای انت ربنا بلا ای انت ربنا ٹھیک ده کنه ویل ته دی مو ربي یا مثال کې چاوي دا خو استفهام کې شو لکنه او کله خبر کې مرسین
کلا د هغه کلام د اثبات د پوره مرسي چې د کوم کلام نبی خبر کې شي لکه مثال کې کاسو لم يقم زید نه دی ویلور ته ته بلا ویلین دی ویلور مطلب څه قد قام پوښ په وبلا تختص باجابي منفي دا خاص د دې ایجاب د هغه شی د پر یا اثبات د هغه شی د پر چې نه پېښوي د هغه استفهامونه کقوله تعالی لست بربكم قالوا بلا او خبرا كما يقال لم يقم زيد قلت بلا اي قد قام وإلى الاثبات بعد الاستفهام وإي دریم حرف د حروف ایجابونه اذا درس د اثبات د پر بعد د استفهام نه و دې ته قسم لازم ده دې ته څه لازم ده قسم لازم ده لکه اذا قيل هل كان كذا قلت اي والله تصيدي اي والله پوشي وإي للإثبات بعد الاستفهام وإي لإثبات پر سی بعد استفهامنا ويلزم حال قسم دي تلازم دا قسم كما إذا قيل هل كان كذا قلت اي والله واجل وجيري وإن للتصديق خا واجل وجيري وإن لتصديق الخبر دا دي خبر دي تصديق دي پر سی پوشي اجل جيري وإن دا درې وړه د خبر د تصدیق د پرسي ٹھیک ده مثال کې ته جاء زید چتاوي جاء زید ته جواب کته چې اجل یا دته چې جيري یا دته چې ان متصوي ته بدی مطلب چې ته چې اصدقو ښه ته ته خبرې څه کوه تصدیق ما پوه شو خبره باندې واجل وجيري وإن لتصديق الخبر كما إذا قيل جاء زيد قلت أجل او جيري او إن أي أصدقك في هذا الخبر زيتو تصديقهم بدي خبرك بس